نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. د اهل سنت والجماعت د موقف دی چې درې جناور داسې دي: غوا، میخه، اوښ. که چیرته یو کس د خپل ځان د طرفه د دې ټول جناور قرباني کول غواړي نو دا هم صحیح ده، او که چیرته اوه کسان په مشترکه د دې جناور قرباني کول غواړي نو دا هم صحیح ده. البته اوه کسانو نه زیات کسان په دې کې شرکت دا ممنوع دی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی: نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البدنة عن 7 والبقر عن 7. وای موږ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د حدیبیه په کال باندې قرباني وکړه، نو موږ اوخ هم د اوه کسانو د طرفه قرباني کو او غوا هم د اوه کسانو د طرفه قرباني کړله. دین علاوه چې کوم واړه جناور دي ګډان شول او دغه سي بيزا، په دې کې صرف د یو کس شرکت جایز دی، یعنی یو کس د دې قرباني کولای شي، د دې نه زیات کسان د یو جناور قرباني نشي کولای. حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دا فرمایي: وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او ورته وی فرمایل: ان علی بدنه وانا موسر بها، چې ما باندې یو غړ جناور قرباني واجب شوی ده او زمالدار هم ما، ولا اجدها فاشتريها، او ما ته هغه جناور نه ملاويږي چې هغه زواخلم. فامر النبي صلی الله علیه وسلم، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته حکم وکړ، ورته فرمایي چې ان یبتاع 7 اشیاء فیذبحهن، چې ته د دې په بدله کې وو واړه جناور واخله او د هغه قرباني وکړه. په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او واړه جناور د یو غړ جناور برابر شمار کړی دي، او یو غړ جناور چې کوم دی په دې کې صرف اوه حصے دي، د نجات حصے نشي جوړېدلی. د دې دا معلومه شو چې کوم وړ جناور دی دا هم صرف د یو کس د طرفه قرباني کولای شي، د نجاتو کسانو د طرفه قرباني نشي کولای. حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي: وای الشاة عن واحد، دا کوم وړ جناور چې دی بيزا دا صرف د یو کس د طرفه نه د قرباني کولای شي. د سره د دې خبرې زده کول هم ضروری دي چې دا قرباني په څو ورځو کې کیږي او دا قرباني کومه ورځ دي. الله جل جلاله سورۃ الحج کې فرمایي: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات. د ایام معلومات نه څه مراد دي؟ تفسیر ابن ابي حاتم الرازي کې حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي: فالمعلومات يوم النحر ويومان بعده، یو لسمه ذی الحجه چې هغه ته یوم النحر ویل کیږي، او یو لسمه ذی الحجه او بلا دولسمه ذی الحجه. حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي: وای النحر یومان بعد یوم النحر وافضلها یوم النحر. د قربانی درې ورځې دي، اول ورځ لسمه ذی الحجه چې هغه ته یوم النحر ویل کیږي، او هغه نه بعد دوه ورځې دي، یو لسمه ذی الحجه او دولسمه ذی الحجه. لیکن قربانی کول او لسمه ذی الحجه کې دا ډیر زیات بهتر دي. او د قربانی وخت کوم دی او د دې پیژندګلي هم ضروری ده. مونږ علاقې کې اکثر دوه قسمه خلک دا پاتې کیږي. بعضی خلک هغه دي چې کوم خارو کې پاتې کیږي او غټو دیهاتو کې دي چې هغه باندې د جمعې منفرض دي، او بعضی خلک هغه دي چې هغه باندې د جمعې منفرض نه دی، وړو دیهاتو کې دي، داسې دیهاتو کې دي چې هغه کې د جمعې شرایط نشته. نو کوم کسانو باندې چې د جمعې منفرض دی نو هغه باندې لازمه او ضروری ده چې هغه د اختر مازنه پس قرباني وکړي. کچیرته دا د اختر مازنه مخته قرباني وکړي نو د دې د قرباني د بالکل ضایع شوله. حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنہ فرمایي: وای ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په یو خطبه کې دا اورېدلې دي، هغه ویل: وای مونږ باندې لازمه او ضروری ده د اختر په ورځ چې مونږ اول د اختر مونږ کو، هغه نه بعد کور ته لاړ شو او قرباني وکړو. نو که کوم کس په دې طریقه باندې عمل وکړي چې اختر مازنه پس قرباني وکړي نو دې زمونږ په طریقه باندې صحیح عمل کړی دی، او که کوم کس د اختر نه مخته قرباني وکړي نو دا صرف د کور والو لپاره غوښه تیار کړی ده، د قرباني سره هیڅ تعلق نشته. البته هغه کسان چې کوم په واړو دیهاتو کې پاتې کیږي هغه که د اختر نه مخته قرباني وکړي دا هم گنجائش لري. او د قرباني نصاب څه دی چې کوم نارینه او زنانه د دې په ملکیت کې 52 تولې
2.5 تولې سپین زر او 7.5 تولې ونیم تولې سره زر وي او یا د دې برابر هغه سره پیسې وي یا د دې برابر هغه سره مالی تجارت وي او دا د ضرورت اصلي نه زائد وي نو هغه باندې قرباني کول واجب دي په زکات کې چې کوم دی حولان حول د کال تیرول دا ضروری دي لیکن قرباني کې د حولان حول د کال تیرول ضروری نه دي او دا قرباني چې کومه ده دا به څوک کوي اهل سنت والجماعت چې کوم موقف ته هغه ده چې مسلمان یا صحیح اهل کتاب دا دوه کسان قرباني کولای شي د مسلمان په قرباني کې خو شک نشته او د اهل کتاب چې قرباني ده د دې باره کې الله جل جلاله فرمایي وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم نو د اهل کتاب چې کومه قرباني ده دا صحیح ده نو عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه د دې طعام تفسیر کوي طعامهم ای ذبائحهم د دې ذبیحه مراد ده د دې ټول بیان خلاصه ده چې بعض خلک هغه دي وای چې په اوخ کې د لسو کسانو پورې خلک شریکېدل شي او دا کومه بيزه چې ده په دې کې یو کس د پوره خاندان لپاره هغه قرباني کولای شي نو دا خبره بالکل بے بنیاد ده الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته د دین سمجھ را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین